بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 26 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، رکو نمبر 6 ده. نن به انشاءالله مونږ 49 نمبر او 50 نمبر آیات وایو. اول تلاوت کو، د هغې نه پس به انشاءالله لفظي ترجمه او تفسیر کو جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق الله العظیم. د دې دوه آیاتونو نه مخکې د بني اسرائیلو اجمالی انعامات په ذکر شوي وو. اوس په دې رکو کې دا اوس چې کومه رکو شروع شوه یا بني اسرائیل اذکرو ده، د دې آیاتونو نه مخکې دوه آیاته وشو، دا اوس دا دوه آیاته دي. نو په دې کې پورا تفصیلي د دې انعامات په بیانې الله پاک چې کوم ما پتا سوې کوم انعامات کړو نو هغه ورته اوس تفصیلي الله پاک بیانې. نو اول انعام هو پیدا کړو وی وانی فضلتکم علی العالمین، چې تاسو په زمانه کې چې کم خلقو عالم او په هغه عالم ما تاسو له فضیلت درکړو، هغه یو اولنې انعام. دویم انعام واذ نجیناکم، دی اذنا کم ځای کوم چې د واقعاتو کې اذ راشي د هغه مخکې اذکر محذوف وي. اذکرو تاسو یاد کئ اذ کله چې نجینا، دا نجینا دا د متکلم صيغه ده د فعل مضارع. نجینا معنی مونږ نجات درکړو، مونږ خلاصې درکو کوم تاسو لا. و اذ نجیناکم، او هغه وخت یاد کئ کله چې مونږ تاسو لا خلاصې درکو، نجات هم درکو. من آل فرعون، نو آل د من معنی ده نه، او آل فرعون معنی ده فرعونیان. آل نه مراد ګوره اولاد نه دی دلته، اولاد ته مراد نه دی، ځکه چې دا فرعون چې د بچی مچی نه و، د فرعون بچی نه و. نو د آل فرعون نه معنی د فرعون قوم، چې هغه قوم ته د فرعون چې کم قوم او د فرعون چې کم تابعدار خلک او کم خلکو چې به فرعون خپل خدای ګڼلو، نو هغه قوم ته آل فرعون وای، آل فرعون. او دا چې کنه دی آل دا چې کم آل دی د فرعون کنه دی ته قبطیان وای، قبطی دی ته قبطی وی، قبطی. ٹھیک شو. او فرعون چې کنه فرعون، نو بعض مفسرین وای چې دا فرعون چې کنه د خپل نوم قابوس. بعض مفسرین وای او زیاتره مفسرین وای چې د فرعون نوم د نوم ولید ابن مصعب دی، ولید ابن مصعب. او بعض مفسرین ورسره ریان هم ذکر کوي چې د پورا نوم ولید ابن مصعب ابن ریان دی، ریان. او بعض مفسرین وای خو په دې باندې د ډېر زیاتو مفسرینو اتفاق دی چې د دې فرعون نوم ولید ابن مصعب ابن ریان. او بعضی مفسرین وی چې د صرف ریان نوم، ریان د دې فرعون نوم ریان. ٹھیک شو جی. او بهرحال زیاتر اتفاق د علماء په دې باندې دی چې د نوم ولید ابن مصعب ابن ریانو. نو دا د مصر د هر باچا نوم به فرعون، دا لقب به فرعونو، د هر باچا نوم به دا لقب چې دی لقب به فرعونو. نوم به خپل بیلو، خو لقب به چې یو فرعون به. لکه اوس د حبشې چې به کم یو باچا هم راتلو نو هغه ته به نجاشي وي، دغه شانتې د ایران باچا ته به کسرا وي، او دغه شان د روم باچا ته به قیصر وي، چې کم باچا به هم راغی هغه ته به قیصر وي. اوس لکه څنګه زمونږ د پاکستان باچا دی نو دته صدر مملکت وي،
چې کم یو باچا هم راشي هغه ته به صدر مملکت وایي. اوس د سعودي عرب باچا دی نو هغه ته د هغه خپل یو لقب دی، هغې ته خادم حرمین وایي. نو دلته کې فرعون هم د مصر هر باچا ته وایي. نو دا ډېر ظالم و، د به د بني اسرائیلو سره ډېر ظلم کولو. او بني اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولادو او د یوسف علیه السلام چې کله د مصر باچا نو په هغه زمانه کې د کنعان نه راغلي او بیا په دغه مصر کې اوسېدل د 400 کالو نه په مصر کې اوسېدل. نو د دې فرعون هغه ډېر زیات بدی شو، ډېر زیات به بدی شو. نو یو ځل د فرعون د ولید ابن مصعب ابن ریان د خوب ولیدو. خوب په خوب کې ویني چې د بیت المقدس نه اور راووتو، اور او دا د مصر ته راغی او د ټولو مصریانو په دې کورونو کې ورننوتو چې کم قبطیانو د دې آل فرعون د دې کورونو ته ورننوتو، ټول یې وسوځول. دا فرعون خوب ولیدو او چې کم بني اسرائیلو هغې کورونو ته نه ننوتل، هغې بچ شو. بچ سار دغه راپاڅېدو فرعون، نو د ټول کاهنان او نجومیان راغوښتل او ورته دا خوب بیان کړو. نو د هغې کاهنانو او نجومیانو ورته ووي چې په دې بني اسرائیلو کې به یو هلک اوس عنقریب پیدا کېږي او هغه به چې غټ شي نو هغه به ستا باچایي ماچایي ټوله تس نس کړي، ختمه وکړي. نو فرعون حکم وکړو چې څومره په بني اسرائیلو کې ماشومان هلکان پیدا کېږي که نه هغه به ذبح کوئ، فورا یې حلالوئ، چې کله هم پیدا کېږي هغه حلالوئ. او چې کومې جنکۍ پیدا کېږي نو هغې ته سمه وایي. نو بیا به دې قبطیان به ګرځېدل او چې کوم ځای کې به د بني اسرائیلو ماشوم به پیدا شوی بس هغه به د مور او د مور پلار په مخ کې ذبح کو، حلال به کو. نو دلته کې یذبحونه کې بعض علما وایي دا شت چې دی که نه دا د ډېر سختۍ دپاره استعمال شوی دی. یذبحونه یعنی چې ډېر په بېرحمۍ باندې به ورله بچي ذبح کول، هلکان به یې ذبح کول، چې هلکان به پیدا کېده هغه به ورله حلالول، هغه به یې ذبح کول. نو د دغې وجې نه بیا د قبطیانو ورته وي چې یاره دا که مونږ مسلسل ختمو د دغه شان ذبح کوو نو دا به زمونږ خدمتونه به بیا څوک کوي. نو اوس به داسې وکړو چې یو کال به یې ذبح کوو، حلالو به هلکان او یو کال به یې پرېږدو. نو د الله شان ته ګورې چې په کم کال باندې پرېښودل که نه چې یاره په دې کال به یې نه حلالو، دا به غټېږي زموږ خدمت به کوي. نو په هغه کال د موسی علیه السلام مشر ورور حضرت هارون علیه السلام پیدا شو. هارون علیه السلام الله پاک پیدا کو، ټیک شوه. او چې په کم کال باندې ماشومان ذبح کول که نه په هغه کال باندې د هارون علیه السلام نه کشر ورور چې هغه موسی علیه السلام هغه الله پاک پیدا کو. نو موسی علیه السلام چې دی موسی علیه السلام نو دا بیا خپل مور په ټوکرۍ کې بند کو. جبریل علیه السلام راغی، پورا واقعه ده انشاءالله تاسو به مخکې بیا اورېدلې به وي، بیا به هم راځي مخې ته. نو د بیا د موسی علیه السلام چې دی دا د خپل مور په بکس کې بند کو او دریای قلزم کې وغورځو او د هغې دریا نه دی خوا دغه ته د فرعون کور ته لار نیر راغلی نو بیا هغې ته راننوتو. نو بیا فرعون ښځې راوچت کو، د هغې بچي نه و، هغې بیا چې وکتو ډېر ښکلی ماشوم نو بیا خپل کور کې غټ کو. نو موسی علیه السلام بیا د الله پاک د فرعون په کور کې په محل کې غټ کړی او بیا موسی علیه السلام ته چې کله مدین ته لاړو او بیا ورته نبوت ملو شو واپس راغی نو بیا ورته الله پاک وفرمایل چې اوس د پیغمبرۍ اعلان وکړه او فرعون ته ووایه چې د خپله سرکشي دې پرېږدوه. نو بیا چې نه یې پرېښوده نو دا دې لپاره مې درته دا خبره وکړه چې دلته کې چې فرعون به د بني اسرائیلو له الله پاک څنګه دغه نه نجات ورکړو آل فرعون نه، نو هغه مې درته د دې وجې نه وسوي. او موسی علیه السلام چې دی موسی علیه السلام نو دا د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دی. نو د موسی علیه السلام پورا د خپل نوم موسی علیه السلام دی او د ابن عمران د پلار نوم یې عمران دی، عمران او د عمران چې دی دا د ابن قاحس زوی دی. د عمران د پلار نوم قاحس دی او د دې قاحس د پلار نوم لاوی دی، لاوی او دا لاوی د یوسف علیه السلام د یو ورور نومو. نو دا لاوی چې دی دا د یعقوب علیه السلام زوی دی، یعقوب علیه السلام. او یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی او اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی. ٹھیک شو جی، دا د ابراهیم علیه السلام. نو موسی ابن عمران ابن قاحس ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله علیه السلام.
نو دا د موسی علیه السلام تاسو ته ما لږ شجرې نسب هم بیان کو نو اوس الله پاک فرمایي وذکرو او تاسو یاد کوئ اذ کله چې نجینا موږ نجات درکو موږ خلاصې درکو کوم تاسو له من آل فرعون د فرعون د قوم نه من آل فرعون د فرعون د قوم نه یصومون دا د سامه یصومو د یصومو جمع مذکر غائب صيغه ده یصومون نو یصومون معنی ده هغوی به تاسو له در رسول نو تفسیر جلالین لیکلی دی وی دا یصومون چې ده کنه دا د یذیقون په معنی کې دی چې تاسو باندې به سکل یذیقون تاسو باندې به سکل او دلته کې د یصومون معنی تاسو له در رسو یا تاسو له درکولو کوم تاسو له نو یصومونکم هغوی به تاسو له درکولو د آل فرعون به تاسو له درکولو سوء العذاب سخت عذاب سوء العذاب یعنی اشد العذاب سوء په معنی د اشد دی د اشد العذاب نو سوء العذاب یعنی اشد العذاب سخت عذاب به درکو سخت تکلیف به درکو هغه تکلیف څه شی دی هغه د اوس مخ کې تفسیر کوي چې دا دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن چې بعض وخت کې به قرآن د بعض آیاتونو تفسیر په خپله کوي نو یصومونکم هغوی به تاسو له درکولو سوء العذاب سخت عذاب یعنی اشد العذاب او کوم عذاب به یذبحون هغوی به ذبح کول هغوی به په بې رحمۍ سره ذبح کول هغوی به په بې رحمۍ سره حلالول ابناءکم ابنا چې دا ابن جمله ابن نو دلته زامن تی مراد دی ابناء زامن او کوم معنا ستاسو نو ستاسو زامن به حلالول ذبح کول ويستحيون هم دا د جمع مذکر غائب صيغه ده هغوی به ژوندۍ پرې ښودلې ويستحيون هغوی به ژوندۍ پرې ښودلې نساءکم ستاسو ښځې نو ګورئ دې کې یو حکمت دی الله پاک داسې دلته وګوره ابناءکم ستاسو زامن خو دلته ولې داسې ووي چې ويستحيون نساءکم بناتکم ولی ونوی بناتکم نو دی کې حکمت داره چې دا ابنا دي کنه ابنا نو دا 14 کاله پس بیا دا زلمی کیږي او دا نساء چې دي نساء ځکه وي چې کمی جنکی پیدا شي کنه نو هغه 8 کاله پس بیا پیغلی شي نو هغه زر خزي ته جوړ شي نساء ته جوړ شي نو ځکه وي چې هغه بس تاسو زامن ذبح کول په بې رحمۍ سره به ذبح کول ويستحيون او هغه به ژوندۍ پر خودلی نساءکم تاسو خزي ٹھیک شو وفي ذلكم او پدې کې ذالک معنا دا او کوم معنا هغه یعنی هغه کم مصیبتونه چې نو ګورئ ذالک معنا هغه یو کس او ذانک معنا هغه دوه کسان اوس چې دوه یو سيزونه د دوه نه زیات شي کنه نو هغه د پر بیا راځي ذالکم نو دا مصیبتونه په دې باندې زیات شو ٹھیک شو یو خدا چې اشد العذاب یا دا چې دلته طبيعت دې څه دوه معنی کومه نو یو خدای چې سخت عذابونه به ورکول نور تکلیفونه مخکې را روان دي نو دی بنی اسرائیل سره به ډیر ظلمونه کول د آل فرعون نو ځکه وایي چې دا یو ظلم نه ډیر ظلمونه نو وفي ذلکم او په دې ظلمونو کې او په دې مصیبتونو کې او په دې پریشانو کې او په دې تکلیفونو کې بلاء ازمایش ته من ربکم ستاسو د رب د طرفنا عظیم ډیر لوی ډیر غټ ازمایش ته ستاسو د رب د طرف نه نو دلته مفسرینو د بلاء دوه معنی کړي دي بلاء کچرتا تکلیف او پریشانی ته راشي کنه او هغه معنی ته واخلي نو بیا وای او چیرې په دې پریشانی او په تکلیف کې ستاسو لپاره ډیر لوی ازمایش ته او کچرتا بیا ته دا معنی واخلي وفي ذالکم او دا چې کم عذاب نه چې تاسو بچ کړئ دا کو په دې عذابونو کې یعنی دا چې کوم عذاب نه الله نجات درکو بلاء په دې کې انعام نو د دې دوه معنی کې دي شي ازمایش هم کې دي شي انعام هم کې دي شي ٹھیک شو
ازمایش او امتحان بلاء معنا ده. نو کته د بلاء معنا ازمایش او امتحان واخلین ته بیا معنا کې چې دا تاسو بچی به چې کم سبا کول او لوریان به د الله ژوندې پر خودل په هغه باندې به سخت کارونه کول خدمتګاری به کوله نو پدې کې بیا تاسو د پر ډیر لوی ازمایش ده ډیر لوی امتحان ده. ٹھیک شو او کته ته دا معنا واخلې چې یاره سوء العذاب یذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم چې تاسو ځامن به لالول او لوریان به د الله ژوندې پر خودل چې هغه بغټې دین او په هغه باندې به خدمتګاری کوله خدمتونه به کول نو الله دا هغه نجات درکو نو دغه نجات مندلو کې بلاء انعام ده انعام من ربکم عظیم تاسو د رب طرف نه ډیر لوی. ٹھیک شو ډیر لوی دغه ده انعام ده تاسو د رب د طرف نه چې تاسو الله پاک د فرعونانو نه نجات هم درکو او به د الله د هغه بچی ذبح کولو نه هم د الله نجات درکو او د لوریانو باندې خدمت کولو نه هم د الله نجات درکو. نو دا نساء چې نساء دا د امرأتون جمله امرأه یوې ښځې ته وایي امرأتون نو امرأه یوې ښځې ته وایي امرأتان دوه ته وایي نساء ډېرو ته وایي نو نساؤکم ستاسو ښځې. ٹھیک شوه یعنی یستحیون هغوی به ژوندۍ پرېښودلې هغوی به دغه آل فرعون به د فرعونیانو به ژوندۍ پرېښودلې نساءکم ستاسو ښځې. ٹھیک شوه وفي ذلکم او په دې ازمایش کې یعنی په دې مصیبتونو کې په دې تکلیفونو کې بلاء ازمایش ته من ربکم تاسو د رب د طرف نه عظیم ډیر لوی غټ ازمایش ته. ٹھیک شو واذ فرقنا دلته واذکروا رو باسا واذکروا او تاسو هغه وخت یاد کړئ اذ کله چې فرقتم معنا ما اوشلولو ما سیری کړو او فرقنا معنا د مونږ سیری کړو فرقنا مونږ سیری کړو مونږ اوشلولو وإذ او کله چې فرقنا مونږ وشلولو بكم ستاسو د پاره بكم یعنی لکم ستاسو د پاره البحر سمندر اکم سمندرو نو مفسرین لیکلي دریای قلزم دی ښه دریای قلزم بعضو مفسرینو دریای نیل لیکلی دی دریای نیل خو دا نیل چې هغه دریا نه و هغه نهر یو نهر وي یو دریا وي مونږ چې ورته سین وایو که نه سین نو لکه زمونږ د خواوشا علاقو کې دریای کابل واخله دا هم یو سین دی دغه شانتې مونږ ورته سدریاب وایو دغه هم یو سین دی بل د خیالي سین ورته وایو نو دغه سیندونه چې دي که نه هغې ته په عربۍ کې نهر وایي نهر او چې کم سمندر وي که نه سمندر اوس لکه د کراچۍ کم غټ سمندر دی دغه شان دوبۍ کې غټ سمندر دی دغه شان نور سعودي کې هم ځای په ځای دغه سمندر دی نو هغه سمندر ته بحر وایي بحر نو دریای قلزم چې په مصر کې کم دی که نه نو هغه دریای قلزم دی هغه بحر دی بحر هغه نهر نه دی نهر عام وړو سیندونو ته وایي ٹھیک شوه او دا بحر چې دی دا سمندر ته وایي نو وإذ فرقنا او هغه وخت یاد کړئ چې مونږ اوشلولو بكم یعنی لکم ستاسو د پاره البحر سمندر نو یاد وساتئ چې کله بني اسرائیلو له ډېر تکلیفونه ورکول که نه نو موسی علیه السلام ته الله پاک بیا حکم وکړو چې دا بني اسرائیل دا د دې مصر نه وباسه او دا کنعان طرف ته بوځه کنعان دا د بني اسرائیلو خپل ذاتي د پلار نیکه د یعقوب علیه السلام علاقه وه کنعان نو بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې د کنعان نه دا د یعقوب علیه السلام دا نور زامن رالل او په مصر کې اوسېدل نو 400 کاله دغه ځای کې اوسېدلي بیا موسی علیه السلام چې دی دا 400 کاله پس دغه ځای کې و نو په مصر کې نو الله پاک ورته بیا حکم وکړو چې اوس ته ځان سره دا بني اسرائیل واخله او دا واپس کنعان طرف ته لاړ شئ نو کنعان طرف ته چې دوی د شپې ووتل او دوی د شپې مزل کولو بس بیا دوی نه د تفسیر جلالین لیکلي دي چې دوی بیا نور راختو وخت کې داسې ځای ته ورسېده د دریای قلزم ته چې مخې ته دریای قلزم دی ښي طرف ته هم تی اوچت غرونه دي او ګس طرف ته هم تی اوچت غرونه دي او شاته فرعون سره د خپل لښکره د په سوونو په زرګاو په لکونو لښکر ورسره او هغه دوی پسې را روانو او دغه بني اسرائیلو بیا موسی علیه السلام ته څه وایي و انا لمدرکون مونږ خو غرق شو تباه شو مونږ خو لکه ګیر شو بس اوس په مونږ دی ټوکړې کې نو موسی علیه السلام ورته څه فرمایي کلا ان معي ربي سيهدين ان معي کلا هرگز نه مونږ فرعون نشي نیولی ان معي ربي زما رب ما سره دی سيهدين زر به مونږ ته لار وښی
نو بیا ورته الله پاک حکم وکړو چې ته اوس دا فضرب بعصاك البحر دا خپل کونټي پر بحر باندې وه په سمندر باندې راسي وه نو دا بني اسرائیل 12 قبیلې وي او 12 لارې الله په دریای قلزم کې جوړ کړي او بعض مفسرین لیکلي دي چې هر لاره کې الله شیشې ورته ولګوي چې یو قبیله روانه په دغه اخواني لاره کې ورته بله قبیله خپل ښکاري چې په خیر خیریت سره روان دي او داسې دریای قلزم الله اوچکو چې دوی پکې روانو که نه نو شاته دوړې پاسې دي نو چې کله بیا د فرعون او د لښکر ورورسېدو که نه د فرعون او د لښکر ورورسېدو نو ده مو وویل چې یاره دا خو دا مخکې روان دي او دوی شاته دوړې راپاسېږي نو دوی خو ښه مزېدار په سکون کې روان دي راځئ موږ هم ورپسې ورځو نو دوی بني اسرائیل الله پاک پورې غاړه اوښکل یعنی دریای قلزم نه واړول او چې دوی څنګه راننوتل او ټول د دریای قلزم ته راننوتل الله پاک ورته حکم وکړو چې اوس دوی غرق کړه نو دقه ځای کې اوس یادوي وذکرو او تاسو یاد کئ اذ کله چې فرقنا مونږ وشلولو بکم یعنی لکم ستاسو دپاره البحر سمندر دریای قلزم فانجینا نو مونږ نجات درکړو کوم تاسو له د غرق کېدو نه مونږ تاسو له نجات درکو و اغرقنا او مونږ غرق کړل آل فرعون د فرعون لښکر او فرعونیان ټول فرعونیان نو ګورئ الله پاک ورته بحر اوشلولو فانجینا نو دا انجینا بیا د جمع متکلم صیغه راغله جمع متکلم الله پاک فرمای مونږ نجات درکړو کوم تاسو له فانجیناکم مونږ نجات درکړو د غرق کېدو نه تاسو لم په دریای بحر کې د دریای قلزم کې لارې درکړې او نجات هم درکړو او هغې کې بچ کړی د غرق کېدلو نه او اغرقنا او مونږ غرق کړل نو اغرقنا دا د فعل ماضي دا د ماضي جمع متکلم صیغه ده جمع متکلم د فعل ماضي او انجینا دا د دغه هم د فعل ماضي جمع متکلم صیغه ده او اغرقنا هم دا د جمع متکلم صیغه ده د فعل ماضي اغرقتو معنی ده ما غرق کړه او اغرقنا معنی ده مونږ غرق کړه آل فرعون د فرعون لښکر د فرعون قوم آل فرعون مونږ ټول قبطیان نو یادو ساتئ آل فرعون نه معنی د فرعون بچي نه دي ښه د فرعون قوم ته مراد دی قوم نو ما تاسو ویلو د فرعون د بچی مچی نو ٹھیک شو او د خپل نوم قابوسو بعض مفسرین وای او اکثر مفسرین وای ولید ابن مصعب ابن ریان او بعض مفسرین وای چې نه صرف ریان نوم یې ریان ٹھیک شو نو بهرحال دا ولید ابن مصعب ابن ریان دا په دې باندې د علماو تحقیق کړی دی دغه نوم یې نو آل فرعون د فرعون لښکر غرق کو او د بني اسرائیل خو هغه غاړه اوړېدلی او دوی بیا د فرعون او د لښکر سیل کولو الله پاک ورته هغې ورته کتل دی بني اسرائیلو او موسی علیه السلام او دوی چې کله راورسېدل دی دغه ته د دریای قلزم دی منځ ته راورسېدل که نه نو الله پاک ورته بیا حکم وکړو د دریاب ته چې اوس په ده باندې رابند شه او هغه پرې رابند شو او دوی ټول پکې الله فرعون او سره د هغه لښکره ټول الله پاک غرق کړل وانتم تنظرون وانتم او حالانکې تاسو تنظرون ورته کتل هم تاسو ورته کتل د فرعون او د لښکر ته کتل چې الله پاک په دې دغه کې غرق کولو نو ورته وایي وانتم تنظرون تاسو ورته کتل د فرعون او د لښکرو تم کتل چې ما غرق کولو نو دلته کې چې کله فرعون غرق شو که نه نو چې دا کله غرق کېدو که نه نو ده ووی چې یاره زه په الله پاک باندې ایمان راوړم د هغه رب باندې ایمان راوړم چې کم رب دا بني اسرائیلو له نجات ورکو او د کم رب چې بني اسرائیل عبادت کوي زم په هغه رب باندې دغه کوم ایمان راوړم او زم دغه کوم کلمه وایم نو هغه وخت کې الله قرآن نازل کوي الآن اوس ته ایمان راوړي وقد عصیت قبلو دینه مخکې تا ډېرې نافرمانیانې د الله کړي دي وکنت من المفسدین او ته د غټ فساد کوونکو خلکو نه وې غټ فسادي ته اوس ایمان راوړي نو بیا الله پاک دغه اوبو ته حکم وکړو الله پاک حکم وکړو چې د لاش ته نجات ورکړه دا بچ کا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي وایي فالیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا فالیوم ننجیک
فالیوم نن ورځ به ننجی کا مونږ نجات ورکو خلاصې ورکو ببدنک ستا بدن لا تعالی نه تا خو مردار کړي خو ستا د بدن چې دی که نه بدن دا لاش چې دی دا به زه محفوظ ساتم لمن خلفک آیه ستا نه وروسته چې به کوم خلک راځي د هغوی دپاره به د الله د طرف نه یو نشاني وي چې دا وګورئ دا هغه کس دی چې د الله نافرمانی کړې وه د الله سره ځان شریک کړی و د خدایي دعوه کړې وه نو نن د څه حال دی نو داسې حال به ستاسو هم وي نو هغه نن ورځه پورې د مصر په عجایبګر کې د فرعون لاش پروت دی تاسو به لیدلی وي په ویډیوګانو کې یا کم ملګري چې تللي وي مصر ته هغوی به د مصر په عجایبګرو کې لیدلی هم وي نو دا زموږ د نن ورځې درس و چې فرعون واقعات هم پکې وي او بیا به انشاءالله دې نه وروسته آیاتونو کې بیا چې څه شوي دي انشاءالله راتلونکي درس کې به هغه وایو خو اوس د دې نه دغه کو لفظي ترجمه وایو وَإِذْ او کله چې نجیناکم مونږ تاسو له نجات درکړو مونږ تاسو له خلاصې درکو من آل فرعون د فرعون د قوم نه من آل فرعون د فرعون د قوم نه یسومونکم چې هغوی به تاسو له درکولو سوء العذاب یسومونکم هغوی به تاسو له درکولو سوء العذاب سخت عذاب یعنی اشد العذاب سخت عذاب به درکولو کم هغه عذاب څه شو یذبحون هغوی به ذبح کول هغوی به حلالول به په ډیر بې رحمۍ سره ابناءکم ستاسو زامن به ذبح کول ویستحیون او ژوندۍ به پرېښودلې نساءکم ستاسو ښځې یعنی جنکۍ به چې پیدا شو هغه به نه حلالولي او هلکان به چې پیدا شو هغه به حلالول وفي ذلکم او په دې کې بلاء ازمایش دی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه عظیم ډیر لوی یعنی په دې کې ستاسو د رب د طرف نه ډیر لوی ازمایش دی وَإِذْ فرقنا او وذکروا او هغه وخت یاد کړئ اذ کله چې فرقنا مونږ اوشلولو مونږ سیرې کړو بکم البحر بکم یعنی لکم ستاسو د پاره یا ستاسو د وجې نه البحر سمندر البحر دې با ته مونږ وایو با سببیه د دې معنی داسې مونږ کوو بکم یعنی ستاسو د وجې نه البحر سمندر مونږ ستاسو د وجې نه را سمندر اوشلولو او 12 لارې هم پکې جوړې کړې او کته دا باب واخلې چېرې دا لام جاره په ځای باندې نو بیا به داسې راځي بکم یعنی لکم ستاسو دپاره البحر سمندر فانجیناکم نو مونږ تاسو له نجات درکړو د غرق کېدو نه واغرقنا او مونږ غرق کړل آل فرعون د فرعون قوم د فرعون لخکر وانتم او حالانکه تاسو تنظرون هغوی ته کتل تاسو ورته کتل او ما فرعون او د هغه لخکر په دریای قلزم کې غرق کول نو دا امید دی په دې به تاسو پوه شوي زموږ د نن ورځې درس دی سکرین شاټ هم ځان سره واخلئ لیکل دې ځان سره کوئ او بیا بار یې اورئ انشاءالله تاسو ته په قرآن باندې پوهه ډیره زیاته اسانه شي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام